خبره دا سر متر قربان دے در خټک تکړه خټک مشر پرویز خان دے وټ وړه خبره دا سر متر قربان دے مشر پرویز خان دے سر متر قربان دے مشر پرویز خان دے سر انشاءاللہ پرویز خان خټک صاحب نبا دلته چې کوم دی ووټ ورکوو صرف په جانډو په جلسو په جلوسونو باندې نه عزت به ولا ورکوو انشاءالله او دا د ټولې خټکنامې عزت دی دا یوازې د پرویز خان خټک صاحب عزت نه دی که تاسو دله عزت ورکوو تاسو دله ووټ ورکوو نو امید د الله پاک نه کوم دا زه زما سن 14 د پیدایش دی زه په امانکوټ کې پیدا شوی یم او دا د لوزو خټکنامه سپین خان دا ټول زما زاړه او ورزوري ملګري دي ډېر عزتداره خلک دی زه د دې ټولو مشرانو ورکړی مشر پرویز خان دے سر متر قربان دے ورونو څنګه تاسو ته پته ده چې زموږ تعلق چې هغه عوامي نېشنل پارټۍ سره و او دلته کې حالات داسې جوړ شو چې عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي کینډیډیټ نه و زموږ دلته د نېشنل چې څومره ملګري تنظیمونه دي هغه دا فیصله وکړه چې موږ صوبایي سیټ باندې پرویز خان خټک صاحب سره حمایت وکړو هغه حمایت هغه د موږ ډېر بعضې ملګرو په هضم نه شو او یو غیر قانوني یو غیر جمهوري فیصله دا وه چې خبر هم نه و او موږ ته دا راغی تاسې پارټۍ نه وایستئ نو ما ته بس خیر دی نو زه نن د خپلو ملګرو ته وایم دا چې کوم د میرا جروزۍ خصوصا د ما ځینو کوسه جروزۍ دي دا خو چې رقم دیته مونږ سره شو په دې خو ما باندې غیرت کوي که نه قانون دی کوي نو زه نن دبنګ وایم چې خټک صاحب ته خو مو ورکوله نن به زمونږ دا دواړه وګړو چې څومره ملګري څومره رشته کول دوستان دي دا به ټول چې دی د پټکي ته هغه به هلته ډاکټر صاحب ته وران ته وویلی شي او ورونو داسې نه ده چې نن تاسو دلته کې راغلي جلسه وکړه نن چې تاسو دې ځای راپاڅئ نو ټول به خپل کور وطن کې خپل ورور کور ته کې به زنانه ورته ټول وټ پر وباسئ او انشاءالله چې دا ورته فرق محسوب شي چې دلته کې مونږ کوم دا دی او دا دغه کړی دی د دې چې دی دا غیر جمهوري کار مه کړی دی او دا غیر قانوني کار مه کړی دی نو هغې نن دلته رزلټ فرق ورته معلوم شي چې شهزاد ګل و او انشاءالله زه به ثابتوم انشاءالله او په اتم تاریخ یوازې په دې نه بین القوسل جلوزۍ ټول ملګري او زموږ د خټکنامې ټول ملګري هغه د عوامي نېشنل پارټۍ څومره ملګري دي انشاءالله دا به ثابتوو چې دغه چې کوم دلته کې دا هغه کینډیډیټ دی انشاءالله ما امید دی چې کومه انشاءالله د ډاکټر صاحب په شلمه حساب هغه کې خیر وډا کوي که خدای ته منظور ما صرف دا خواست دی نور تکرونه هغې ته ما صرف دا خواست دی چې ما سره مو ټول عمر غیرت اعلان کړی دی او اوس خبره د عزت او د پښتو راغله دا پښتو به سر ته رسوو وعده ده نرزل میں اس کا خٹک دیر کھلے او پا خٹک دیس خٹک او چا خٹک او دی پندال کې کم خلک را یوځای شوي دي کم مشران چې نن پرویز خان سره یوځای ناست دي دی یو سوچ دی دی په یو سوچ یوځای شوي دي دی کې مختلف پارټیانو سره دا خلک وو منډې والي دي کوشش یې کړی دی خپلو پارټو کې د دې علاقې خدمت به کړی خو نن دا ټول په یو سوچ را یوځای شوي دي او هغه سوچ دا دی چې دوی ته دا احساس دی او دا اعتراف دا ټول کوي چې دې علاقې د دې ضلع او د صوبې بهترۍ هغه واحد نشان پرویز خټک صاحب ځوان منو ډېر ښکلی انسان منو ځوان مردي میدان منو ورونو کې اوسېږي هر کلي کې په هر یونین کونسل کې د الله شکر دی چې زه دا فخر سره ویلی شم چې هغه موقع مونږ ضایع کړې نه ده حق مو رسولی دی خلکو ته دا بنیادي څیزونه وي تاسو زه چې کله 2013 کې قومي اسمبلی ممبر جوړ شوم زه اپوزیشن کې ممبر وم او د وفاق کې مسلم لیگ نون حکومت و باوجود د هغې په دې صوبه کې پرویز خټک صاحب وزیر اعلی په هغه دور کې مونږ د ګیس او د بجلۍ کارونه شروع دا تاسو ته یقین درکوم چې
په دې سیاست کې چې ما څه ولیدو په دې ضلع کې نو هغه ما دا ولیدو چې دا څومره کارونه شوي دي دا ټول د پرویز خټک کړي دي که هغه ګیس دی که هغه سړکونه دي که هغه نورې لارې کوڅې دي که د هسپتالونه دي که د تعلیم دا سکولونه دي او که نوکرۍ دي نو په دغه وجه باندې ما هم دې سره ملا وتړله در خټک تکړه خټک مشر پرویز خان دی وټ وړه خبره ده سر ضلع که تاسو پاکستان کې پیدا کا زبر جرم درکړو نو هر کلی ته دلته 200 کلی دي هر کلی د پوښ سړک لاړو دا تاسو پاکستان کې یو ضلع نشي پیدا کولی هر کلی د ګیس کنیکشن او ګیس پایپ لاړو دا تاسو پاکستان کې نشي پیدا کولی نیمه ضلع نشي پیدا کولی دا د ما یو سوچ او د ما یو ارمانو چې زه لا نو خرابات کوم بیا دغسې هر کلو ته بجلی کارونه وشول هر ترانسفارمر یې ولګېدي تارونه لاړو لږ ډېر به پاتې یو د نوخار مشر فخر پاکستان دی وټ وړه خبره ده سر متری قربان دی مشر تقریبا 15 فیډرې مو په نوخار کې جوړېږي 2-3 نورو ضرورت دی ځکه چې ته ترانسفارمر یې ولګې تار ولګې خو فیډر تقسیم دی نو بیا لوډ ټیک نه ما ته یا چې نوخار کې به د بجلي مومبتۍ غونډې ډېرو کلو کې چلېده نو موږ هغه شی هم ټیک کړو او تقریبا 15 فیډرې مو وکړل او علاقې مو تقسیم کړي چې لوډ ټیک شي او تاسو صحیح بجلی راځي نن په نوخار کې یو کلي کې د لوډ کمی نشته کار کوي مات کوي کام لري خدمت کوي مینا محبت کوي کاماد غیرت کوي دکتا بیدار او احسان نن ورونو بیل سړی ته نوم ځکه نشو اغستی چې مونږ د هر کلي نه او د هر یونین کونسل نه کسان راغلي دي کم زمونږ زاړه ملګري چې وو نو مونږ نن دې خلکو ته یو دا خبره او دا غونډه په دې لیاز سره ده چې دلته مونږ د چا حق کې یو ملګرتیا او د مرستې اعلان کړی دی نو هغه ډېر خلک خبر وو ډېر نه وو خبره تېره څه وخت مخکې په حجره کې مو یو پروګرام وکړو په هغې کې مو یو غونډه وکړه او هغې کې مونږ ته خټک صاحب راغی او هغه سره مونږ اعلان وکړو اپن راکړي زکا په هلکه کې هر اوټرې ترجمان دی وټ وړه خبره ده سر متری قربان دی مشر پرویز خان